د پښتو فلمونو باندې که موږ وګورو په معاشره کې ډېر زیات تنقید کیږي. نو دغه خلکو ته خو زما ریکویسټ دا دی چې مهرباني وکړئ، په کور کې ناست یې، په دفترونو کې ناست نه یې، څه نه خبر نه یې، فلم نه یې خبر، نو مهرباني وکړئ راشئ یو ځل فلم وګورئ، سینما ته راشئ فلم وګورئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې فلم څه جوړیږي یا فلم څه ته وایي. پښتو فلم سره یو سینما سره تقریبا 150 کورنۍ انوالو دي. لکه دا کمې سینماګانې چې ختمې شوي دي زموږ پېښور کې، نو ډېر خلک داسې بېروزګاره شوي دي چې نه اوس نور کار کېږي نه، غریبانان په کورونو کې پراته دي، نه د رزق درک لګي او بد د الله سرې ته پراته دي. بل چې مونږ چېرته شوټینګ لدو د خپل شمالي علاقه جات ته، نو په پرمیشنو کې دونه پرابلم وي چې یو میاشت خو مونږ هغوی دومره وکړئ چې بیا ستومان وي چې یار دلته مونږ څه له کار نه راغلي. د مونږ خو پهله هم ګورمنټ نه دا ریکویسټ و التجا وه چې مهرباني وکړي د پښتو فلم دپاره، سینما دپاره څه سټرګل وکړي، نوې سینماګانې جوړ کړي چې دا پښتو فلم بچ شي. ګینې دا چې کوم حالات روان دي، سپورټ نشته، تپوس نشته، دا به هم ختم شي. ډېرې زیاتې سینماګانې بندې شوې، د هغې باوجود هم تاسو خپل کار جاري ساتلی دی، نو د دې په شا څه دي؟ د دې په شا دی اوربل مطلب دا دی چې اوربل فلم د مونږ والد صاحب لاله سردار خان الله دې وبخي، دی پهله فلم اوربل دا په 1971 کې تیار شوی تقریبا. هغه د پښتو فلمونو بنیادی خو، نو بس هغه چې کم قدم اوچت کړی او کم دغه شروع کړی چې یاره زه د پښتو ژبې دپاره څه کول غواړم چې زمونږ د پښتو ژبه صرف دلته نی، زمونږ پښتو ژبه چې دا په ټوله دنیا کې وپېژندی شي چې پښتو هم یو ژبه شته، دا د یو ژبو نه رستو نی. هغه دا قدم اوچت کړی، پښتو فلم یې جوړ کړی اوربل، او هغه خلکو تاریخي فلم و، د پښتو فلم تاریخ دی، نو بس په هغه دغه مونږ هم روان یو چې څه کوشش او څه محنت مونږ نه کېږي د پښتو ژبې دپاره، پښتو فلم دپاره چې په دنیا کې دا خلک ګوري چې د یو ژبې نه رستو نی. یاره رزق وعده خو الله تعالی کړی، رزق خو به الله تعالی هر چاله ورکوي، دغه خو زه نشم ویلی. خو بهرحال پښتو فلم سره یو سینما سره تقریبا 150 کورنۍ انوالو دي. دې کې فلم ټیکنیشنان دي، فلم آرټسټان دي، نور بلا کسان دي، دغسې سینما ته فلم راځي. یو سینما کې 25-30 کورنۍ دې سره انوال دي، بیا یو سینما سره 40-50 دکانداران، چابي فروش، څوک پکې څه خرڅوي، څوک پکې څه خرڅوي. نو دا ټول فیملیانې، دا ټول خاندانونه یو فلم یو سینما سره انوال دي، او چې دا سینما نی یا دا فلم نی، لکه دا کمې سینماګانې چې ختمې شوي دي زموږ پېښور کې، نو ډېر خلک داسې بېروزګاره شوي دي چې نه اوس نور کار کېږي نه، غریبانان په کورونو کې پراته دي، نه د رزق درک لګي او بد د الله سرې ته پراته دي. د مونږ خو پهله هم ګورمنټ نه دا ریکویسټ و التجا وه چې مهرباني وکړي د پښتو فلم دپاره، سینما دپاره څه سټرګل وکړي، نوې سینماګانې جوړ کړي چې دا پښتو فلم بچ شي. ګینې دا چې کوم حالات روان دي، سپورټ نشته، تپوس نشته، دا به هم ختم شي. څه ګڼئ د پښتو فلمونو باندې که موږ وګورو په معاشره کې ډېر زیات تنقید کیږي؟ نو دغه خلکو ته خو زما ریکویسټ دا دی چې مهرباني وکړئ، په کور کې ناست یې، په دفترونو کې ناست نه یې، څه نه خبر نه یې، فلم نه یې خبر، نو مهرباني وکړئ راشئ یو ځل فلم وګورئ، سینما ته راشئ فلم وګورئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې فلم څه جوړیږي یا فلم څه ته وایي. تاسو بهر یو تصویر وګورئ یا څه وګورئ او بس بیا شروع شي پښتو فلم پسې کنزل کوئ، نو دا ښه خبره نه ده. د ما خو ټولو ته دا دغه چې فلم ګورئ کې به ټیک ته مونږ نه به هم څه خامیانې به وي، غلطیانې به هم کېږي، نو چې په کار دی تاسو راشئ او د هغې صحیح دغه وکئ، تنقید وکئ، صحیح اصلاح وکئ، نو مونږ هم دې ته ناست یو، کوشش به کوو چې کم کمی بیشی دی چې هغه راتلونکي وخت کې نه، خو تنقید برای تنقید مه کوه. په پښتو فلمونو کې که موږ زیاتره وګورو فلمونه یا په پنجاب کې زیاتره ریکارډ شوي وي، نو دغه به ښه نه وه چې دا د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې ښایسته سیمې دي، دلته ښارونه هم ښکلي ښارونه دي، نو که په دې کې جوړېدی نو ښه به نه وه دغه.
دا اوس ګوره د مونږ بدقسمتي ده که نه چې مونږ سره خشته خشته ځایونه شته دی، سوات شته دی، کالام شته دی، کاغان نهران شته دی، خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته نه د مونږ سټوډیو شته نه څه اکیډمي شته. مونږ مجبورن ځو پنجاب ته. د مونږ څومره اکوپمنټ دی، څومره سامان دی، څومره ټیکنیشنز چې دي دا په لاهور کې مونږ د خپلې خوښې نه هلته نه دو، خو مجبوري دا ده چې زمونږ دلته یو څیز نشته، نه یو سټوډیو شته چې سړی چېرته هلته لاړ شي کار وکړي شوټینګ وکړي. بل چې مونږ چېرته شوټینګ لدو د خپل شمالي علاقه جات ته، نو په پرمیشنو کې دونه پرابلم وي چې یو میاشت خو مونږ هغوی دومره وکړئ چې بیا ستومان وي چې یار دلته مونږ څه له کار نه راغلي. نو دا ټولې خبرې دغه دي، ټول له بولې باب دغه دی چې بی ګورنمنټ کله دغه نی فلم پروډوسر ته څه لاره نی میلو، څه اسانتیانې نی میلو شوي، نو دا کار به همدغسې صحیح شو، ډېره مننه.